لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولعنة الله على من ادعى النبوة بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. على نبينا وعليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. درود شريف شخصا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله جل شانه عظيم شپې او عظيم ورځې منګ او تاسو ته نصیب کړي. والفجر وليال عشر. الله جل شانه د سبا په خطو باندې قسم خوري، ورسره د لسو شپو قسم خوري، والشفع والوتر، او د تکی او د ناتکی قسم خوري، واللیل اذا یسر، او کم شپه چې هغه په تیریدو شي لاړه شي سبا راخیږي د هغې قسم خوري. هل فی ذلک قسم لذی حجر، چې د عقل خاوني د هغه دپاره په دې قسم کې عبرت او سبق. لس شپې او ورځې هغه دا نن لسمه ورځ ده. ولیال عشر، قسم دی په لسو شپو باندې. دا ډېرې د برکت شپې تېرې شوې او پسې بیا د برکت شپه او ورځ په آخر کې هغه د عرفې ده، نو هغه ناتکه ده.
والوتر هغه نهمه ورځ ده. الله جل شانه د دې یوې شپې برکت د لیلة القدر په اندازه باندې یخو. چا پکې د ماسخوتن منځ کړی دی، چا پکې ذکر و اذکار نوافل کړي دي، د هغې ثواب د لیلة القدر په اندازه دی. دا شپې ورځې په دې محترم او مکرم دي چې د یو عظیم عبادت حج د بیت الله د هغې سفر د پاره د لرې لرې علاقو او د لرې لرې ملکونو نه عاشقان خدا را یوځای شي او د الله جل شانه د کور نه چاپیره ګرځي. میدان عرفات کی سروالی بروالی الله پاک ته ولاړی جاړي، ورځ په ولاړه باندې تر ماښامه پورې تیره کی او شیطان چغې وروړي وخي او ډېر خایب او خاسری او په زندګۍ کې دومره نه خپه څومره چې د عرفې په ورځ باندې خفه او ذلیل او خواري. کم د مغفرت او کم د بخنې اسباب چې الله جل شانه دې ورځ کې پیدا کړي دي، نه شیطان د هغې د حسد د لاسه سوځي. ان الحسنات یذهبن السیئات، الله وی دا د نیکو دا موقع مې دیله درکړي دي چې دا ضایع نه کوي او دا نیکۍ ګټئ. دې دپاره یذهبن السیئات چې دا ګناهونه انځي، دا ګناهونه پاکي. قیامت په ورځ باندې به ډېر داغونه چې زمونږ او ستاسو په جامه به پراته وي. د قیامت په ورځ به ډېر داغونه چې زما او ستا په وجود کې به ښکارېږي. موږ به خفه یو چېرې دا داغ نه وی، نو ما او تا ته به خبره مخې ته شي چې د دې داغ دپاره صابون پلانی نیکي وه، پلانی د نیکۍ موقع وه چې تا ضایع کړه، نو هغه داغ په ځای باندې پاتې شو. د سلام موقع راله تا سلام وانه چو، د وعلیکم السلام موقع راله تا وعلیکم السلام ونه وی، سلام جواب کې تا خیر علی وی، نو تا یو عظیمه موقع د نیکۍ ضایع کړه، نو هغه داغ نه دی انځلی شوی. د مانځه نه مخکې سنتونو تا ونه کړو، د مانځه نه وروستو سنتونو تا ونه کړو، نو تا یو عظیمه موقع د نیکۍ ضایع کړه. د نیکۍ موقع ضایع کولو سره د انسان د عبادت توفیق ختمیږي. الله پاک تی بیا غا د عبادت غا توفیق واپس واخلی، او د عبادت توفیق ضایع کېدو سره انسان د گمراهۍ وړاندې پوړی شروع شي، د گمراه کېدو والا دی، د بیلاری کېدو والا. او د گمراهۍ سره سره په د کې وړاندې د گمراهۍ اثر چې راننوځي هغه د بېادبۍ، د بېادبه شي، د مشرانو بېادبي کوي، د علماو بېادبي کوي، سنتو پورې خاندي، او بېادبۍ انتها دې ته ورسي
چې د پیغمبرانو نه نظر تیر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د بې ادبۍ الفاظ استعمال او په هغې فخر ګڼي، هغه خپل عزت ګڼي. دا د انسان د بدبختۍ علامه شروع کیږي د هغې ځای نه، د کم ځای نه چې د نیکو موقع ضایع کیږي او د عبادت توفیق د انسان ختم شي. عباداتو ته توفیق نه کیږي او د عباداتو کولو شوق او ذوق ختم شي. نن د عباداتو شوق ذوق ختمیږي چې فرض وکړو دا ډیر شی دی، د هغې نه مخکې سنتو اهتمام ختمیږي، د فرضو نه وروستو د سنتو اهتمام ختمیږي. مونږ یا په سر تورې کړی یا ټوپۍ په سر کړې، دا معمولی خبره ده. پنسه یا کته یا بره، دا معمولی خبره ده. دی قسم خبرو سره، دی قسم عاداتو سره د انسان نه د عبادت توفیق پورته شي او د عبادت توفیق پورته کېدو سره د ګمراهۍ وړمبی په وړی په ده کې ولګي دی، بېلارې کېدو واله دی. او د ګمراه کېدو وړمبی اثر چې په ده کې ښکاره شي نو هغه د بېادبۍ دی، بېادبه شي. د قرآن ادب دی نه کوي، د کتاب ادب دی نه کوي، سنتو پورې خاندي، مشرانو پورې خاندي، اهل الله پورې خاندي، علماو پورې خاندي. او تر دې چې صحابو نه نظر تیر شي، تر دې چې انبیاو پسې لاړ شي، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف نه کړي. او بعضې دهریان هغه الله معاف نه کړي او هغه د الله د وجود نه منکر شي. نو د الله ذکر کول، د الله یاد کول، هر موقع د نیکۍ دا نه ضایع کول، د دې خواري او محنت، ایمان تازه کول، ایمان مضبوطول، د ایمان بلب او رڼا بلول، دا ډېره لویه قرباني غواړي. نن مونږه څاروي به راپرځو ولالو به، دا د یو ډېرې لویې قربانۍ یادګار دی چې ابراهیم علیه السلام د الله په محبت کې د اسماعیل علیه السلام قرباني پیش کړي. الله را باندې مهرباني وکړه، دی را باندې په څاروي بدل کړه. که دغه اسماعیل علیه السلام ذبح شوی نو بیا به نن مونږ یو بچی انتخاب کوو، په دې ورځ به مونږ خپل یو بچی حلالو. دا د ایمان امتحان ډیر ګرانو په مونږ او تاسو. مونږ خو د زکات 40 روپۍ ته نه یو تیار. زمونږ ایمان خو مونږ له دا رڼا نه راکوي چې دا پردی حق دی، دا مرداره ده، دا پلیته ده، دا د خپل مال نه لرې کا، دا د خپل وجود نه لرې کا، دا ګندګي د خپل کور نه جارو کا او ختمه کا. زمونږ ایمان مونږ له دا رڼا نه راکوي چې مونږ د زکات 40 روپۍ ته خیره ووایو او دا خیره لرکو. مونږ پردي حق ته، مونږ د میراث صحیح تقسیم ته، مونږ د لور خور برخې ته مردار ووایو، مونږ پردو قرضو ته مردار ووایو، مونږ سود خورو ته او حرام خورو ته مردار ووایو او مونږ ته د مرداري په شکل ښکاره شي او مونږ یې ارتا وکړو. زمونږ ایمان مونږ له دا رڼا لا نه ده راکړې. جددوا ایمانکم بلا اله الا الله، دی ایمان تجدید کوئ او د لا اله الا الله ورد کوئ، د لا اله الا الله زور ولګوئ او د خپل ایمان تازه کوي او د خپل ایمان رڼا را برسېره کوي، د خپل ایمان دوره کوي چې د الله هر نافرمانی هغه تا ته د مرداري په شکل باندې ښکاره کړي. محترمو عزیزانو، قرباني خو هغه وه
چې صحابه کرامو کې د عمر فاروق دور کې سملګری د جهاد په موقع باندې د یو ملک حدود ته دن پټ نه نوځي او د هغې ملک حالات عمر فاروق له واپس راوړي او حالات داسې جوړ شو چې هغې پې پوه شو او هغې ته دایره تاو کړه او ټولې ونیول بادشاہ له یې بوتلو عیسائی بادشاہ دی هغه ورته ډیره اسانه خبره کوي د هغه په نس ډیره اسانه وه چې نه تاسو قتلوم نه تاسو قید کوم نه په تاسو جرمانه لګوم تاسو مو پرېږدم ځای واپس لاړ شئ خو صرف دا ټول تاسو یې نه چې یو یو ما ته سجده کوي تاسو هم یو یو ما ته سجده وکئ بیا ځئ هغه وویل دا خو نشي کیدی زمونږ پیغمبر چې مونږ له راغې نو مونږ یې د مخلوق د عبادت نه راکټ کړو او د خالق په عبادت یې لګولی یو مونږ مخلوق کار څومره لوی بادشاهي مونږ هغې ته د سجدې قایله نه یو مونږ خو سجده نه کوو که جیل لګې نو جیل ولګوه که د قتل حکم جاری کې نو د قتل حکم جاری کا که جرمانه لګې نو جرمانه ولګوه خو نور تا ته سجده په هیڅ حال نشو کولی نو بیا خو بله سزا ده حکم جاری شو کړی تود کوي تیل پکې وراته کوي او د دینه یو کس یا د هغه په مجرمانو کې یو کس یا یو ساروی هغې ته ارتاو کوي چې دی نظاره ویني او هغه په منټونو او سکندونو په حساب سوی سټکوری شي او یو غړوس کې ته جوړ شو دې حالت ته وګورئ بیا دې سزا ته غاړه کېده د صحابه کرامو کې چې کم امیر دی هغه مخکې بیا یې کړي ته یې نږدې کوي چې دې لمبې کړي ته ارتاو کوي د هغه د سترګو نه داسې دا غټې اوښې را روانې شوې بادشاہ چې ولید چې دې جاړي وی دې را واپس کوي نو ورته وی ما درته نه وي چې ما ته سجده قدر له وکړه نو ازادي آسان کار نه کوې اوس د کړي سزا دې ولیده سوی سټکوری وجود دې هلته ولید خپل انجام دې ولید سترګو نه دې غټې روانې شوې نو خو هغې خبرې ته تیار شه که نه سجده وکړه بیا ځئ شرعي طور دته اجازت و داسې سجدې اجازت شته چې د بادشاهي وخت د یرې او د هغه د خطرې د مرګ تا سره وي ته د کفر کلمه په ظاهر په ژبه د هغه د مخې ویلی شي وقلبه مطمئن بالایمان او ایمان باندې دا زړه مطمئني نو څه ګناهګار نه دی ورته وی یبن النصرانیه اے د عیسایانو زویه زما دا غټې اوښ کې چې تا ولیدې نو تا دا فهم کړه چې دی د مرګ نه ویرېد تا دا فهم کړه چې دی زما د کړي د سزا نه ویرېد زه خو چې ستا د کارندو کړي ته نږدې کړم نو ماله جړه په دې راله چې الله د الله رسوله ستا او ستا د رسول په محبت کې صرف یو روح ته چې قربان بشي ماله خو جړه په دې راله چې خدایا زما د بدن چې څومره رګونه دي زما د بدن چې څومره ویښته دي زما د بدن چې څومره اعضا دي دومره زما روحونه وي او یو یو روح بیا بیا ستا د محبت ستا د خوږ حبیب په محبت کې قربانې دی دې ته وایي ایمان نو د الله جل شانه په ذات باندې دومره مضبوط یقین او ایمان دا د صحابو
ناغي حیران شو ورته وی دا خو څوک نور خلق دی نو واپس یې راغواړي چې زه دوره وکا زه دې پرېږدم خو زما دې تندي له بوسه قدر له ورکه زما دا تندی ښکل وی نه ما یوازې پرېږدي که زما ملګري م پرېږدي وی نه ستا ملګري م پرې ها د ملګرو د خاطره به دله تندی ښکل واپس چې لاړو نو صحابو به بیا هم پیغور ورکاو چې ګوره تاسو د کافر تندی ښکل کړی داغه صحابو داغه قرباني وه داغه ایمانو نن موږ د زکات 40 روپۍ قربانولو ته نه یو تیار نن موږ پردي حق ورکولو ته نه یو تیار نن موږ پردو قرضو ورکولو ته نه یو تیار نن زموږ ایمان موږ له دا رڼا نه راکوي چې موږ کې محمدیت راشي او موږ ګیره پرېږدو موږ کې محمدیت راشي او موږ سرتور سر رب ته نه ودرېږو موږ کې محمدیت راشي موږ د سنتو پابندي شروع کو موږ کې محمدیت راشي زموږ واده کویدنه زموږ غم خادي پاغي کې الله خپه نه کو رسول الله خپه نه کو اجړاګان او کدړاګان او ډمې او نور تماشې یا اسمان په ډزو باندې ولو دغه نور نخري دا مونږ پریدو زمونږ ایمان مونږ له دومره قربانۍ توفیق نه راکړي نو زمونږ ایمان ډیر کمزوری دی د خپل ایمان تجدید کوئ محترمو قربانی د دغه خبرې نوم دی د بل سره خپل نوړی نیمول قربانی یوازې د دې نوم نه دی چې د اختر په سر غټ څاروی واخلي هغه ذبح کې او حلالي کې هغه ډیر حلال مال غواړي د الله په مونږ پردې راچولي دي پخوا به امتحان ښکاره کېدو قربانی به دې وکړه قبوله ده که نه ده که د اسمان نه به اور راغی پورته به یې کړه نو قبوله به وه که د اسمان نه به غیبي اور پرې رانغی او په ځای به پاتې شوه نو قبوله به نه وه ولې پردی حق به وپکې ولې چرته حرام به وپکې اسمان نه به اور نه راتو هغه به پلیته وه په هغې کې به مرداره وه په هغې کې به پردی حق و په هغې کې به د سود اثر و نو قربانی ډیر حلال مال غواړي قربانی د زړه خوږ غواړي قربانی د الله د رضا دپاره هر عمل غواړي قربانی سبق د دې دی نن د زوی نه خو ته ګیله کې ولې زه پلار نه یم ولې زما څه حق نه جوړېږي زما د زوی زما نه مني خو دا هغه زوی چې اسماعیل علیه السلام د خپل پلار مني او یا ابت افعل پلار وکه چې څه حکم کیږي تا ته ستجدنی ان شاء الله من الصابرین دا کم زوی و دا د پیغمبر په تربیت کې لوی شوی و زما استاد زوی چې د سار مانځله نه پاسي مونږ وایو خیر دی ماشوم دی چې ګیره خوري مونږ وایو خیر دی ماشوم دی چې نورې نارواګانې د موبایل او بربند فلمونه ګوري مونږ وایو خیر دی لا ماشوم دی او چې کله لوی شي نو مونږ وایو ولې زه پلار نه یم نه زوی چې خپل تابعدار ګوري زوی نه چې د پلاروالي حق غواړي نو پلار دیم زوی هغه زوی لوی کی چې د الله سره تعلق جوړ کی د الله جل شانه لوی او عظمت ورته وخی د الله جل شانه محبت ورته وخی ته په ګوتې نه بلسې د سار مانځلی نه پاسې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا دا دعا نه غواړي ربا ما د مانځه پابند کې او زما بچی د مانځه پابند دا دعا م غواړه او د دې دعا پر شا باندې داسې عمل ژوندی کا په خپل هم د مونځ پابندي کوه په خپلو بچو باندې هم د مانځه پابندي شروع ته وایې نه خیر دی وړوکی دی وړمبې واده دی نو دا خو دقه یو کوکا دی نو
په دې واده کې چې موږ د خدای نافرمانی ونه کو، په دې واده کې چې موږ خدای خفه نه کو، په دې واده کې چې موږ رسول الله خفه نه کو، په دې واده کې چې موږ ډمتوب او کنجرتوب ونه کو، په دې واده کې چې موږ بې حیا نه شو، نو بله خادي به په موږ کمه راځي. بیا د حقې بچي نه ګیله کوي ولې زه پلار نه یم. نو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام څنګه لوی کړی، اسماعیل علیه السلام خدای سره څنګه میلاو کړی، د الله محبت ورته څنګه ښوولی، د الله رضا ورته څنګه ښوولې وه، دغه سبق موږ او تاسو له راکوي. نو قرباني د همدردۍ نوم دی، قرباني د خواخوږۍ نوم دی. دا ذبح دې دپاره دي، د خپل مال د مرداره وینه تې توی کا، د خپل مال نه ګندګي لرې کا، او دا حلال مال بیا د فقراو ګاونډیانو د خپلو خپلوانو خبر واله او تقسیمې کا. ټول کال دقه شانتې تېروه، د جیب مال دې هم دقه شانتې راله، د ځمکې جایدادونه دې هم دقه شانتې راله، د خپلو خپلوانو خبر پې اخله، د غریبانانو او د فقیرانو خبر پې اخله، د مریضانو د کونډو د یتیمانو خبر پې اخله. نن په فلسطین څه حال دی؟ هغه زما او ستا نه غواړي چې تا مونځ پابندي شروع کړه که نه، او تا زمونږ دپاره دعاګانې وغوښتې او که نه. تا خپلې غم خادۍ هغه په سنتو باندې رنګ کړی او که نه، تا خپلې خادۍ او ودونه هغه د الله د رضا جوړ کړو که نه، تا خپلې خرچې کمې کړې او که نه، تا ما سره خپله نوړی نیمه کړه او که نه. نن د ټولې دنیا د امت مسلمه امتحان دی چې نوړی نیموئ که نه نیموئ، یو بل سره یو وجود جوړیږئ که ونه جوړیږئ، د هغوی په خوږو خفه کیږئ که نه خفه کیږئ. چې دلته په تورسک باندې بمبارۍ کیږي، دلته چې تورسک آبادی هغه نړیږي، بچی یتیمان شي او د بچو د خښولو څوک نشته دی، او دلته تا ته په خوا کې په انغاپور او په ایلې کې خلق په ودونو کې ډمې ګډوي، نو ستا په زړه به څه تېري؟ دلته په خوا کې تا ته په خادو کې په اسمان باندې د ډزو انتها نشته، د فضول خرچو انتها نشته، نو ستا په زړه به څه تېرېږي؟ نن چې زما او ستا فضول خرچی کم په اسمان سره خبرې کوي، نو د فلسطین والو په زړه به څه تېرېږي؟ نو د فلسطین مسلمانانو سره خپله نوړی نیمه کوي، زمونږ نور وس نه کیږي، نو د دعاګانو وسون کیږي، زمونږ نور وس نه کیږي، نو د مانځه د پابندۍ وسون کیږي چې خپل رب رضا کو، او رب زمونږ دا دعا واوري، او رب د طرف نه په مونږ زیری راشي، او د فلسطین مسلمانان زمونږ سره د اختر په خوشحالو کې شریک شي. د مانځه پابندي شروع کوي، او خپله نوړی نیموئ، خپلې فضول خرچۍ راغونډې کوي. علماء په لاس باندې الحمدلله 13 پیره علماء کرامو لاس په لاس زمونږ د بونیر 1 کروڑ ته نږدې روپۍ دا لاس په لاس د حماس مشر ته ورسول، او هغې ډېره شکریه زمونږ او ستاسو د مسلمانانو په عربۍ ژبه کې ادا کړه، ډېر ښکلي الفاظو سره ادا کړه، چې په تمامه دنیا کې زمونږ څو خواخوږی مونږ ونه لید، سوا د علماو نه او سوا د عوامو مسلمانانو نه. نه فوج زمونږ خواخوږی دی، نه د حکومت یو سربراز زمونږ خواخوږی دی، صرف عوام مسلمانان بېوسه خدای ته چغې وي، هغه خواخوږي. نن بیا د هغې دپاره علما محنت کوي، تګ و دو کوي، نو خپله نوړی هغه نیمه کوي، د خپل محلي علماو سره امامانو سره رابطه وکوي، او هغه نوړی نیمه کوي. دلته چې بار که څوک د هغې دپاره امداد غواړي، هغې سره خپله نوړی اوس فوري طور هم نیمه کوي. زمونږ او ستاسو د اختر د خوشحالو شي، زمونږ او ستاسو د اختر د پیغور نه وځي، هسې نه د فلسطین مسلمانان وایي چې په موږ څه تېرېده قیامت په ورځ باندې، او ده به په خادۍ کې اسمان په ډزو ویشتو، ده به په خادۍ کې بې حیایۍ کولې، ده به په غم او خادو کې فضول خرچۍ کولې، ده به په اخترو کې فضول خرچۍ کولې. نو دی
زمونږ سره د کلمې رور کومه همدردي وه چې د مونږ سره پیش کړه، هغه سر ورکول، هغه کړي ته دانګل، هغه تود کړي ته دانګل او د حق کلمه ویل، دې امتحان نه خو مونږ وتیو، دا خو خیر خیریت دی. اوس کم از کم چې مونږ خپل سیواګري روپۍ داسې حالاتو کې مونږ د هغوی سره شریکه کو او الله جل شانه نه معافي وغواړو، خپل ګناهونه په الله جل شانه باندې معاف کو. ستاسو وخت شوی دی، تیرې اختر چې کم چنده وه نو هغه ډېره کمزورې شوې وه. د دې عیدګاه اوس چې کومه صفایي وشوه او کم په شکال د برسات موسم کې چې کومه زوروره اوبه راځي د هغې نالۍ د صفایۍ دپاره چې کومه خرچه وشوه نو هغه په موږ باندې ډېره بوج شوه. نو د دې ملګري چې کوم ستاسو دلته د تعاون دپاره کوم په تاسو باندې ګرځي نو په هغې ډېر د زړه په پراخسۍ سره په هغې کې کوشش کوئ. باقاعده څه کمیټي نشته، په تاسو په جوماتونو یا ګرځي، په کورونو ګرځي، داسې څه دغه انتظام نشته، خو صرف د یو اختر بل اختر چې تاسو نه د حکومت د طرفه موږ سره څه تعاون شته دی. د دې عیدګاه د سمبالولو ډېره لویه خرچه ده. نو دې کې دا خپل یو فرض ګڼئ، د دې اهتمام کوئ او دغه شانتې نور صدقات او خیرات د دې واپس کې د غریبانانو خاص کر د میاګانو د سیدانو خیال ساتئ. کم سیدان چې غریبانان دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد دی، دا زمونږ او ستاسو امتحاني، د هغو خبر په دې اخترو کې اخلی. او کوم چې عام فقرا دي، غریبانان دي یا سخت مریضان دي، لا علاج دي، نن سبا د ډاکټرانو علاجونه ځان له د اسمان سره خبرې کوي، نه د مریضانو خبر اخلی. د دې ډېر اهتمام کوئ، فضل خرچو نه توبه کوئ او ځوانان خپلې ځوانۍ مبارکې کوئ. د ځوانۍ دور عبادت دا ډېر خوږي، دا زنکدن کې په کار راځي، دا په عرش په سوري به په کار راشي، د قیامت په سخته ګرمۍ کې به په کار راشي. د ځوانۍ چې د چا ګنده تیرې شوي او ځوانۍ چې څوک ګنده تیرې کړي نو زنکدن یې ډېر خطرناکي. دې وجې نه توبې وباسئ، معافي غواړئ. ډېر خلق توبه نه وباسي ځکه ډېر ګناهونه داسې دي چې موږ ورته ګناه نه وایو. موږ کې د ځوانۍ نشه ده، په موږ کې د خپلو تعلیمونو نشه ده، دا موږ ته جمع کیږي. ډېر ګناهونه داسې دي چې موږ یې په دې وجه معافي نه غواړو چې موږ وایو یاره دا موږ